دا راته ووایه دلته کې د روزګار ته د کله نه کې تاسو سره څومره خلک کار کوي او دلته کې تاسو څه داسې مسالې دي چې تاسو د روزګار نه تنګ شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا 2006 نه چې نو د سپارک ولا په نوم باندې ما دا کمپنی کوله کړې ده او بیا سره مې په مکمانه رجسٹر کړې ده او دلته کم از کم موجوده وخت کې موږ 120 نه 130 کسان روزګار کوي. موږ د ټول زیات د هلال پورا تاټی نه وایي تنګي موږ سره د نور ادارو کاشته د سفر ادارې نور دي ټیکس والے دي د 2018 نه راغلي یو دي کې ټول ناهل کسان کې نور دي ستګور نه او چې راشي دا څه غلط دی او ماشینان کولاوي او بسوري په 2021 کې زمونږ د دې نه د 14 لک روپو پریفام یو له چې یو له هغه بیا په سیول مارکیټ کې خرڅ کړ د ولي نومي ولکت لپاره او چې کله موږ په موکونی ول موږ پوری چې تانی تللو هغه وخت واجد خان سيچو او هغه تم درخواست ورکو دا نه علاوه موږ بیا هوم سیکریټری لورکو مردان ډي سي لا چې خالد محمود دی چې کله باغې انکوایري شروع شو او کله پته و چې دا بغلا کې ملوث دي نو دا مردان ډي سي ځان سره مرګري کو او هغه راغي او دا یو بهانه جوړ کړ چې تاسو د لیسنس یو دی تاسو دغه یو دی او تاسو درې فیکټری چلوي چې داغه غلام عباس نو چې دا خو اډو جرم نه لیکو د درې کارخانه چلوم نو دا هغه چان ټیکس ورکوم هغه چان درې زینو کې یو اپډیټ بجلی بیل ورکوم اوس هم د دې تیرې میاشت ما 18 لک 36000 جمع کړی دي مخکې ما 17 لک تقریبا 17.5 لک روپے جمع کړی په هر بیل کې اتنه لک دغه ټیکس هم ورکوم او د چې کم مال پرچیز کوم اخله ما کمپنی نه پای 18% ټیکس ورکوم دا کمپنی رجسٹر دا او په نیټ هم کتی شي په دغه هم کتی شي زموږ اکاونټ هم د کمپنی په نوم دی زموږ هر یو څه چې هغه حکومت سره رجسٹر دی بیا ولې تا هلال فود ولا ولې تا تنګي وجه سره په دې وجه تنګي چې دی کله زموږ سامان یو هغه خرڅ کو نو په هغه وجه باندې موږ आवाज وچت چې موږ سره ظلم شوی زیاتی شوی نو دا هغه خلاف زموږ سره دغه ظلم شو چې کله انکوایري سر ته ورسېد د مردان یو ډي سي رسواتو ادي سره ملو شو او هغه داسې یو ظلم موږ سره وکړو چې راغی او زموږ درېوانو پټرولي ماشینان یو غلام عباس او چې کله موږ های کورټ ته لاړو های کورټ سره الله پخو کی چې هغه یو دا شکر دی چې په پاکستان کې د عدالتونو شته چې لږ ډېر انصاف ملاويږي چې پونه زموږ هغه فریاد اوري او هغه ریکارډ چې کو نو هغه وی چې هلال فود والے په دې کسروار دی پونه نه پاګې سټي ورکا او موږ ته تاسو خپل بزنس کوي موږ د دې نه بیا تنګ شو موږ دلته کاروبار پرې په موږ لړو اسلام آباد ته 2 کاله موږ اسلام آباد کې بزنس کوو او اسلام آباد کې موږ کاروبار حالانکه صبح بدله البته موږ نشو چالي دې مو واپس پروس کالالو او دوباره هلال فود والے ته لړو او مینه ته ورته کو چې موږ لیسنس راکې موږ لیسنس راکو موږ دوباره چې سره بانک نه لون واغسته کم د خلکو نه انویسټمنټ کو اسلام آباد یو د بزنه 5 کروڑ روپے او د موږ کاروبارو کو 11 کروڑ روپو دي او په هر یو باندې موږ 18% ټیکس ورکو چې څونه پرچیز موږ کو په موږ 18% ټیکس ورکو بیا چې دې تیر کال فود والے وی چې کوم معاملات صحیح دي دا دوباره ابراهیم د نوخار نه راغی بریم دې کې دوی کنه یو لکه یو لري یو وایي چې کوم دی هغه ځانته چې ډېر مولانا صاحب وي د 2 کال مخکې ماته کړي راکړی و چې ته بنو زمانہ کار نه کې زبیر د دې خبره گواهی چې زبیر نن سبا په 4 فوټ کې مخکې په مردان فوټ کې د دې په لړم او هغه وخت دې کامران و ای ما دي کینو چې تاسو ما ولې کاروبار ته نه پریږدئ یا ابراهیم چې څنګه راغی لومبین لاله کاټلنګ ته او مختلف زما دکانداران تانګو تاسو د سپارکو له خرڅوي دا بوتل داسې دي د بوتل او دغه سره کار نه د کوالټي سره کار دي کوالټي الحمدلله موږ د آرټ بریکس ته حکومت د طرف اجازه ته موږ د آرټ بریک باندې کمپرومایز نه کوو موږ د دې کوم بوتلې هغه موږ فود ګریډ له په رجسٹر له په بانک په ذریعہ له په اوپن مارکیټ کې ناخلو د ګټران او د پی ایس ال نه مالخلو په 8 تاریخ باندې ابراهیم او د یو کانسټیبل راغی چې ډېر بدتمیز او هغه رااله د موږ په پټری کې دغه کو او بیا بارو او 15 والے ملو کو پولیس رااله چې پولیس رااله چې چو صاحب اومو د پالهوتی عجب دورانی هغه ته ویلي 2 نمبر بوتل د کولاغو ته چې خو په موقع باندې حالانکه دې سره هیڅ ثبوت نو او د دومره غټه فکرې کې دې سره هیڅ سمجا چې چو صاحب وته مې خو دې خپل ذات راغو چې په موږ اف آی آر کو چې اف آی آر په عدالت وته مې چې تاسو درو وای تاسو سره یو کارټن یو بوتل یو څه په دومره غټه فکرې کې نشته او د های کورټ ته په سیم ډے په غوړ باندې لړم ما سیو کبای د های کورټ سټیوا های کورټ سټه ما دل رولې غل ځکه چې زلا په پېښور کې او د ویژه ځنه های کورټ باندې مونږ سپریم کورټ باندې زمونږ د کارخانې نه ماشینان یو هغه نه لیزر یو مختلف سيزونه یو کم از کم 20-25 لک یو او دا نه علاوه زمارو د ایرپورټ چې ایرپورټ د انډیانا جنگ مو ګټه او دې زما غرور بوته الټا پولیسو وغه
په کیمرو مخې ته وخو موږ یې لپاره ډي پی او مردان ته سو کرته درخواستونه ورکړو هیڅ قسم دغه ونه شو چې زمونږ کوم ماشینان وړي کمی چې های کورټ غلام آباد زمونږ ماشینان وړي هغه غفلم په 3 میلیون باندې هغه چې کوتا څونه منې راشي په کارخانه کې د 35 میلیون تک ماشین مون سره پروت دی هغه ماشینان چې کوم ستانه دی وړي دغه تعالی درګړي نه دي هغه مالنی راکړه او د هغه چې کوم په های کورټ کې کیس چې های کورټ شي خو ته یو د نه بل ته تفضل نشي دا هغه نم دی یو ماشین خرڅ کړي پنجاب کې مونږ ته خبر راغلی او چې کوم ابراهیم زمونږ نوې ماشین وړو په 8 مې باندې حالان چې مونږ ته چې مونږ د های کورټ سټیټ دی دا غي باوجود یې مړو هغه ماشین خرڅ کړي چې مونږ لرو البته یو په دفتر کې او دانچا پرته او ماشین نشته مونږ وایي چې په 24 غنټې کې دننه انکوایري وشي او دا کسان دي سسپند نه بلکې ترمینیټ کی جدي روزګار ته څوک نه پریدي او مونږ چې څو پورې مونږ ته انصاف نه ملو شي مونږ نو کارخانه نه چلو یو اسپایا کانسټیبل نه سسپند کړي او د دې نه نه لري ځکه چې هغه زموږ کاروبار ته مسلسل نقصان راغلی او مونږ د ډي پی او د درخواست هم وکړو دا غي باوجود هم چې نو هغه مونږ ته هیڅ قسم انصاف ملو نه شو د کیمرو ریکارډ شته دي هر څه شته دي خو هیڅ قسم نه ابراهیم ته سزا ملو شو او نه کانسټیبل ته ملو شو چې مونږ ته انصاف نه ملایږي مونږ نور کاروبار نه کوو دلته او مونږ چې نو ټول کسان براولو او مونږ د سپریم کورټ مخې ته او د های کورټ مخې ته مونږ احتجاج کوو ځکه په پاین چې کوم سامان یې غم دي خرڅ کړی دي د های کورټ حق نه مني د های کورټ فیصله نه مني کنټمپ اف کورټ نوټس هم ورپسې باندې راغلی دي او د هغې ته چې مزاح کوي چې مونږ های کورټ منو او نه سپریم کورټ منو زمونږ خپل مرضي ده چې څنګه کوو هغه شان به کوو په یاده کې چې دا دومره آزاده محکمه نه دي خو بیا ستاسو نه ډیمانډ وغیره هم کوي نه ناجایزه دا خو ټول د دې اکاونټونو وګورئ خلک ورته پیسې کوي مونږ ته ډیمانډونه هم کوي مونږ ورته پیسې هم لېږلي دي او که مونږ وایو زمونږ کاروبار متاثره کېږي مونږ خو مجبوري ده مونږ سره مونږ باندې د خلکو قرضې دي د بینکونو قرضې دي مونږ پسې د شل لکه بل راځي که مونږ دې راکوو دې راځي او زمونږ مارکیټ کې ګاهک تنګوي مختلف طریقو سره تنګوي دکانداران څنګه چې مال ماخله او چې کله پیسې ورکړي نو بیا صحیح ده ګرانو کتونکو دا غا دکان دی کم دکان کې چې لکه د وخت کې مونږ ورزو او د باندې دا الزام چې دی لکه د هلال فود ولا نغه ماشين غسل کنه مونږ سره اوسه تاسو السلام علیکم څنګه ده خیر دی ټیک ټاک خیر دی یلا دلته کې تاسو باندې سروز مخ کې هلال فود ولا یو ماشين خرڅ کړ دی دلته کې موږ پروګرام وکړ هغه کوي چې هغه ماشين تاسو سره پروت دی بالکل ما غسل چانه دی غسل تا په کوم بنیاد غسل ماشين دا ابراهیم نومې ایډي هغه نه مې غسل په 10 لک روپے زوړ ماشين یو کابل ولا مې ورکړی دی هغه ما پیغام سره تم دا خبره کړې نه ماشين تا د هلال فود ولا نه غسل دی د دې اشتهار راغلی وخت کې څه نه او ما ته بای هند موبایل لینک کړو ابراهیم ایډي دی مردان ایډي دی دا کوم ابراهیم پهلوان ګونته نه پهلوان نه دا امیر څه ګونته کې دا شینوار ایلند کوتل دی نه تا ته پته نه څه دا ماشين د بل ځای نه ورشي نو هغه ما ته وی راشه ماشين در باندې خرڅوم زه ولا ما ماشين مې وکړو بیا په سلام کور کې ملته له پیسې ورکړې 9 لک روپے ولته ورکړې 46000 روپے مې ته اکاونټ لګري دي باقي چې کومه 54000 روپے مې ولا خپل ورکړې 10 لک روپے مې ته وسې نه ما په 10 لک دا کم از کم 22 لک روپے ماشين یاره څنګه مال بلا مال نور د ځای کړی نو خار کې چولته بلا کورمه او پیپسان به ونیول ما ته پیرون کو راشه عمل یوسه او کنه هغه ما ماشين د دماغ کوتل Así sí, no. Hola. ¿Cómo si delta? Número yo sale. Ya, joder, mundo, pessoa que estava mal. دغه ماشين دي ګرانو کتونکو دا ماشين د کوم ماشين چې لکه دلته کوم تاسو خو دل غوښتل چې لکه دا خرڅه دی مونږ دا نه منل چې لکه هلال فود ولا ردی ماشينان هم خرڅي خو لکه دا دلته کې پروت په دې موقع باندې د دکاندار سره مونږ ولاړ دي نو ته خو چې غلطه په دې باندې دغه چې ما د هلال فود د ابراهیم ناغس دی نو دا نه ته ګوره دلته درګه هاي د دې ماشين بالکل نه په اخبار کې څه راغلي نه داسې نوټیفیکیشن ته څه لکه پرسیز کې دا لکه د عدالت د غم په دې باندې
نو دا ماشین تاسو دلته کې برابر شو دا ماشین ته لکه د ابراهیم ناغس دی دا د پیمنٹ په کاغذ باندې کړی دی کنه دا څه د نن په کړی کې په دی کړی ما وته سپه به ایزي پیسې تاړولې دي ټیک شو هغه به تاسو زه خیر ډیټیل شیر کما به خبره ده نور چې کوم ما ور کړی دي لار د شي ابراهیم کور ته په هغه سره کور د سپین جمعه ته مهاوا چې کوم لار نه وته ده سپین وړې ده هغه سره هلته کور د مولا په خپل کور کې پیسې ور کړی کني لار دي چې هلته د کیمرې لګېدلې دي ا کیمرو ریکارډ دي چې بیا دې بل کار دی کی چې کوم په ماشين نه وړه هلته هغه چې ما ته په پټه نه راوړې ما ته په پیسو غسته ما سره مشاسه کار نشته ما سره کپنی ولې بلان جوړ کړی یا ماشين د زماره دا چې لوتل مو ته ما ابراهیم نه غسته کوي چې زه لا شاسته زما سره لاړم شم پرون څه دفتر له وځه ترېم ما مشرانو ته ما په پیسو غسته کدی ما سره انځي کې پناجي سپې گئی ګرانو کتونکو دا هلال فود افیس ته په مردان کې دلته کې زبا کې دراغلم او د سره ما د دینه مخکې په ټلیفون رابطه هم وکړه خو دلته کې چې کوم د ډي ډي دی هغه چې موږ ته د موقف کې موږ ته اجازه نشته دی موږ به اجازه راخلو بیا به خو دی وی اجازه موږ ته نه ملایوي کی چونکه لکه دلته کې چې کوم کسبانه الزامات دي دغه سره دغه کې هغه موږ سره ملایويږي نه نو دی لمږ بیا راځو بیا مرته موږ وایو چې لکه دلته کې موږ ته موقف نه راکې موږ بغیر موقف نه پروګرام مخکې وضو ځکه چې دا د ولس आवाज دی نو پدې کې لکه حکومت لم پکار دي چې لکه دا سيزونو لغونده کې دا پالیسي جوړه کې چې کوم نه دا ما سره څه پیدا به زما استاد راځي نه به نه کړی نه ختمېږي څو وړي دا څو فود کې ها وکاس ها هغه راځي نش پس دا کوم په ودی صحیح مزه غواړم یو سره لګوس دا سیګریټ اسم مشه ته یې پهلوان وکاس ها پهلوان صحیح افسران مخ تراشي په کرپشن کې خصوصا بیا لکه دغه نه تفوس کولی نو دا د ګورنمنت پالیسي چې انتهایی غلطه پالیسي چې افسران یې پابند کړ دي چې تاسو به میډیا ته موقف نه ورکوي چې لکه بده کې د سیاسي خلک هم ملاوي په دې سيزونو کې شاته نو هغه خپل بچکول لپاره دا یو قانون سازي کړي د انتهایی غلطه ده نو په دې باندې هم د حکومت غوړو کې چې لکه دا سه قانون سازي چې غلطه د میډیا په لار کې دا سه خرن پیدا کوي نو دا غیر تدارک شي